ضاد څه شی دی؟ ضاد. دې ته تجوید په اصطلاح کې اصعب الحروف وي. په حروفو کې له ټول نه ګران حرف، مشکل حرف. ٹھیک شو؟ نو په دې حرف کې به ځان پوره کړول غواړي. ما ورته ویل چې په دې کې به دال نه پیدا کوئ، ذال به نه پیدا کوئ، ضا به نه پیدا کوئ. مونږ ته یې اسان طریقه وښایه چې قاری صاحب د ضاد سره څه وکړو چې دا صحیح ادا شي. ما یې په ضاد کې چې څومره نقصان کېږي که نه، دا د ژبې د دې سر او د دې مخکیني غاښونو د لاسه کېږي، څومره نقصان کېږي. لہذا د ژبې سر به د مخکیني غاښونو نه ساتئ. اخوا چې جغ بیا څه کوي نو انشاءالله چې به صحیح وي بیا. ټیک شو؟ دلته ته زو اوس د غلطیانې ښیم دا به وباسئ انشاءالله خدای به خیر کړي. ښه اولنۍ غلطي په دې کې خلک وایي زواد. ټیک شو جي؟ نمبر 2 غداد، تاسو اورېدلی دی؟ دا وایي ډېر زیات وایي. او ضاد، د ضا آواز ورکوي، د ضا آواز ورکوي، ضاد. دال غټ کې دال، دواد دا آواز ورکوي، دواد دا آواز ورکوي. یا په آخر کې تا پیدا کوي، ضاد. دا شوې غلطیانې، دا شوې غلطیانې. اوس به ماشوم ته ووایي چې جبه راوباسه دایه. د ژبې دا حصه د جامې په دې غاښونو باندې دننه کېده، وایي دا د ژبې سر به د مخکیني غاښونو نه ساتئ. ضاد. خو په دې باندې په سونو پیرې پریکټس کول غواړي. ګورئ ښه ټیک شو؟ په دې کې غټ ټغه دا چې په دې کې شونډې ګول نه شي. ګورئ ښه ضاد یا نور چې بالکل په سهولت سره صحیح ادا شي. ضاد. دا ځکه ضاد دی چې د صاد په شانتي شکل دی، له پاسه پې یو ټکی دی. ټیک شو جي؟ راشد طالب په دې باندې پوه شو جي؟ ما تاسو ته ویلو چې دوباره په شاته باندې به راتلل روزانه یې ښه، بلکې په سبق کې بار بار شاته راتلل. ووایې ووایې مه راکاږه دومره، تاسو ته ما وزن ښوولی دی؟ دا ووایه. ټیک شو جي؟ دې ته اوس ګورئ ښه. شونډې دنه ګول نه شي، دا غلطي ده. توا دا څه ده؟ نمبر 2 توا دا څه ده؟ غلطي ده. قا څه ده؟ نری ویلی شي.